سلامونه او احترامات مې قبول کړئ. ملګرو، د کیوټ مانو چې کومه غلطه او بربنډه ویډیو په سوشل میډیا باندې وایرل شوې وه، دوستانو د هغه ویډیو ډیرو ملګرو غوښتنه کړې وه چې موږ ته یې راسینډ کړئ. نو موږ یو ته نشو سینډ کولی ځکه چې دا ډیر ټیم اخلي. نو موږ غوښتل چې تاسو ته په دې خپل آفیشل پیج باندې اپلوډ کو او تاسو دغه بربنډه او غلطه ویډیو وګورئ او د هغې نه مزې واخلئ. نو تاسو سره د کیوټ مانو دغه بربنډه او د غلط کار ویډیو دلته کې شریکوو. خو د ویډیو شروع کېدو نه مخکې که چېرې تاسو زموږ په دې چینل کې نوي وئ نو زموږ دا چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې دغه حساب له ویډیوګانې تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره میلاویږي. نو ملګرو، د کیوټ مانو په سوشل میډیا باندې بربنډه ویډیو ډیره زیاته وایرل شوې ده. هغې ډیر زیات گردش کړی دی. ډیرو خلکو به کتلي هم وي او ډیرو خلکو به نه وي کتلي. نو دوستانو، موږ غوښتل چې د کیوټ مانو هغه ویډیو تاسو سره دلته کې شریکه کړو. موږ سره په ګیلري کې پرته ده، خو هغه داسې ویډیو ده چې کیوټ مانو په دغه ویډیو کې مکمل ځان بربنډ کړی دی، پرتوګ او کمیس یې ویستی دی او په دغه ویډیو کې د یو هلک سره غلط کار کوي. نو موږ د دغې د وجې نه په دې ځای کې اپلوډ نه کړه ځکه چې بیا موږ ته څه مسله هم راکوي. نو دوستانو، د هغې ویډیو ډیره زیاته غلطه ده. په دغه ویډیو کې دوستانو هغې ډانس هم کړی دی، پرتوګ او کمیس یې هم ویستی دی او غلط کار یې هم کړی دی. او دغه ویډیو په قصدن د ځان نه کړې ده او دوستانو په سوشل میډیا باندې هم دغه ویډیو کیوټ مانو په قصدن شیر کړې ده چې زه په سوشل میډیا باندې وایرل شمه او خپل یو نوم ساز کړم. نو دا په سوشل میډیا باندې د وایرل کېدو لپاره دا هلکه هر څه کوي، غلط کارونه هم کوي چې څه له ذهن ته راځي هغه کارونه کوي او ځان مخکې کوي. نو الله تعالی دې د داسې قسمه د خلکو نه موږ په امن او امان کې وساتي. والسلام.